بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې شپږ شپېتم درس مو ده. دغه درس مو هم د نسبي مقدار شاخص ده، یعنې دغه فصل مو شروع کړی پنځم فصل، البته په شاخصونو باندې ده. له دې مخکې مو د قیمت شاخصونه ولوستل او د قیمت شاخصونه آخري هغه مرکب شاخصونه ول. نن هم د دغه درس اصلي عنوان مو د نسبي مقدار شاخص ده. نسبي مقدار شاخص څه مفهوم لري؟ شاخص هر کله چې د قیمت پر ځای د یو توکي راکړل شوي مقدار ولیکو، مقدار یې د قیمت پر ځای باندې اوس مقدار یې ولیکو، نو د همغه توکو نسبي مقدار شاخص په لاس راځي. یعنې د یو توکي نسبي مقدار د همغه توکو د مقدار له نسبت څخه چې په کیو ان په ان کې چې کیو ان د ان لپاره د ان لپاره وخت لپاره کال کې د یا توکو په مقدار باندې په کیو صفر اساس هغه چې ده کیو په مقدار د اساس باندې په کیو صفر د مقدار باندې، یعنی اساس کال په مقدار باندې چې کله وویشل شي عبارت له هغه څخه د نسبي مقدار څخه ده، چې دغه معمولا هم د فیصدي شکل باندې ښودل کیږي. یعنی که په لاند ډول سره موږ دغه د نسبي مقدار شاخص ولیکو، نو دا مساوي کیږي شاخص د مقدار، دا مساوي کیږي د څه سره موږ په خپله خبرو کې ویلې چې کیو ان یعنی د مقدار د ان دورې یا د ان وخت مقدار تقسیم پر مقدار د اساس کال باندې، یعنی کیو ان تقسیم پر کیو صفر ضرب د سلو. کله چې دا موږ پیدا کړو دته ویل کیږي نسبي مقدار شاخص ویل کیږي، چې دغه عمومي فرمول څخه عبارت ده. د وضاحت په خاطر باندې چې موږ پوه شو چې څنګه کولی شو چې موږ دغه نسبي مقدار معلوم کړو د اساس کال، یا وایو چې د ان دورې لپاره موږ هغه مقدار نسبي مقدار شاخص معلوم کړو. څنګه معلومولی شو؟ مثلا دلته مثال درکړل شوی ده چې وایي د لاندې معلوماتو د یوه تصدۍ له 1450 کال څخه تر 1455 کال پورې د 15 کلونو تولیداتو په اړه درکړل شوی ده، معلومات درکړل شوي دي چې د 1455 کال پر بنسټ، یعنی اساس کال 1455 کال نیولی په نظر کې د مقدار نسبي شاخص وای دا حد ترتیب کړی. فرض کړم موږ دلته په کال لرو او بل تولید لرو، تولید په تن باندې ښودل شوی. کوم کال د څونه د 1450 څخه نیولی تر 1455 1450 کال د هغې څومره ده؟ وایي تولیدات مو هغه د 1019 ټنه ول، او په 1450 کال کې څومره ول؟ په 1450 کال کې 988، په 1900 کال کې 250 کال کې هغه ول تقریبا 1906، په 1953 کال کې څومره تولیدات درلودل؟ دوی تقریبا 1183 ټنه. 1954 کال کې چې دوی کوم تولیدات درلودل هغه ول 900 سلوراتیا. په 1955 کال کې چې دوی کوم هغه درلودل هغه 915 شو، دغه ټنه تولیدات درلودل. اوس وایي چې د اساس کال کوم یو کال ونیسئ؟ د 1950 کال، دغه کال وایي اساس ونیسئ، اساس کال. اوس د نورو کلونو لپاره موږ څه وکړو؟ هغه مقداري شاخص باید پیدا کړو، یعنی د مقدار هغه نسبي شاخص یې ترتیب کړئ. څنګه ترتیب کیږي؟ مثلا موږ کله چې د مقدار شاخص غواړو دغه کیو ان
تقسیم پر کیو صفر ضرب د سلو ده دغه مو فرمول ده د هر یو لپاره مثلا موږ د هغه پیدا کو چې مقدار هغه پیدا کو د صفر او د ان لپاره نو دا مساوي کیږي د کیو ان پر کیو صفر ضرب د سلو سره په دې سره مساوي کیږي نو دا کله چې موږ د اساس کال ونیسو په نظر کې اساس کال مو څومره ده 1955 کال مو 1950 کال 1950 کال مو هغه ده کال اساس کال ده نو د دې څخه تر 1900 کال پورې 55 کال پورې موږ د دې ټول پیدا کړو نو دلته بیا مساوي کیږي دا چې اساس کال مو نو د په دې اساس باندې نو کیو مساوي کیږي کیو د مقدار د کم کال باندې ولیکم نو کله چې زه د 50 کال او څخه شروع کوم او اساس کال مو څومره ده په بخنه سره اساس کال مو دلته په هغه د 55 کال مو اساس کال ده په بخنه سره دلته موږ 55 کال اساس نیولای ده اساس کال مو ده د 55 کال اساس مو نیولای ده نو دلته سو د 1950 مقدار د 1950 تقسیم په مقدار د 1955 ضرب د سلو نو دا مساوي کیږي چې سره مقدار دلته معلوم ده څومره د مقدار د 1950 کال نو 1019 تقسیم پر سو باندې اساس کال مو څومره ده 915 ضرب د سلو کله چې دا ضرب د سلو کوم نو دا مساوي کیږي د سو سره 109% سره 109% سره ده یعنی دلته په څه معنا سره د اساس کال په نسبت باندې په دغه کال هغه د دغه کال په نسبت په هغه کې څومره تغییر راغلی ده 9% تغییر راغلی ده موږ کله چې دغه لپاره پیدا کوي یعنی د 50 کال لپاره موږ دغه شاخص مو پیدا کړ څومره تغییر راغلی 9% تغییر راغلی ده پکې د بل ته وګورئ عام په عین شکل باندې چې موږ دا پیدا کوو چې د کیو ان پر کیو صفر ضرب سلو دا مساوي کیږي د کیو ان د کم کال الته مو د 1950 کال اساس کال مو څومره ده 1955 کال مو اساس ده یعنی څه وکړم مقدار د کم کال لیکم 1950 کال په تقسیم پر کم د اساس کال مو څومره ده 55 ضرب د سلو نو دا مساوي شي نو قیمت د دې څومره ده 988 تقسیم پر سو باندې اساس کال مو څومره ده 1915 ضرب 915 بخنه سره ضرب د سلو نو دا مساوي د سو سره کیږي نو دا مساوي کیږي د 1.15 سره 1.15% سره شول په پاین شکل باندې په هغه په دې شکل په دغه ځبن خټول هغه کېږي نو 1952 کال لپاره اساس کال مو 55 ده یعنی مقدار دی 1952 تقسیم پر مقدار دی 1955 ضرب دی سلو دا مساوي کېږي د سو سره سو دلته یو 1900 تقسیم پر سو 915 ضرب د سلو نو دا مساوي د سو سره کېږي نو دا مساوي کېږي د 1.9% سره په عین شکل باندې په بل کال لپاره د کم د 1953 کال او اساس کال مو 55 کال په نسبت باندې څنګه پیدا کوم دلته نو یعنی مقدار د څه شي د 1953 تقسیم په مقدار دی 1955 ضرب دی سلو دا مساوي کیږي سو دا 1123 تقسیم پر سو باندې اساس کال مو 915 ضرب د سلو نو دا مساوي د سو سره کیږي نو دا مساوي کیږي د 1.25% سره دلته مو کله چې پیدا کړل چې د شاخص پیدا کړو د کم کال لپاره د اخر کال د 50 کال لپاره موږ د شاخص کله پیدا کوو نو دا مساوي کیږي د خپل د انم کال مو څومره ده دلته د 1950 تقسیم پر مقدار د څه شي مقدار د اساس کال سره اساس کال ضرب د سلو
اوس کله چې زه دا پیدا کوم دلته د دې قیمت څومره ده د 150 مقدار څومره ده مقدار 940 تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر مقدار د اساس کال باندې اساس کال مو څومره ده 915 ضرب د سلو نو دا مساوي به څو سره شي نو دا مساوي کېږي د 115.2 سره 115.2% سره اخري هغه ته وګورئ د خپل اندکال موږ چې کله د مقدار معلوم کوم د مقدار څه د 1955 کال او د همدغه کال اساس مو هم 19 نو دا مساوي کېږي یعنی مقدار د 1955 کال تقسیم پر مقدار د 1955 چې اساس کال مده ضرب سلو دا مساوي کېږي دلته څومره ده 915 او تقسیم پر 915 ضرب د سلو نو دا مساوي کېږي د 100% سره یعنی اساس کال مو په دې کال کې د مقدار 100% سره شو مفهوم پکې دا پروت ده چې موږ کله غواړو چې نسبی مقدار شاخص پیدا کړو د نسبی مقدار د شاخص لپاره مو دا فرمول ده د دې فرمول نه استفاده کوم اوس کله چې موږ ته اعداد او ارقام راکړل شوي مثلا موږ ته اعداد او ارقام راکړل شو کال مو د تولیدات مو یو شرکت ده چې په ټن باندې تولید کوي مثلا په 1950 کال کې مو دا تولیدات درلودل دومره په 1950 کال کې د 980 په 250 کال کې د 1900 په 350 کال کې 1153 په 450 کال کې 980 مو تولیدات درلودل اساس کال مو چې دا نو په 1955 کال کې په 915 ټنه تولیدات درلودل اوس اساس کال مو دا 1955 کالونه ول او د همدغه د نور لپاره من څوک نسبی مقدار شاخص مو پیدا کړو چې دغه مشرح ډول باندې ول اوس راځم دغه تحلیل تاسو مفهوم لري کله چې موږ وایو چې 9% یعنی اساس کال په نسبت باندې څومره تغییر پکې راغلی 9% د بل تراشه په هغه په کال کې په 50 کال کې څومره تغییر راغلی 15.1% په 250 کال کې څومره تغییر راغلی 9.1% په 350 کال کې څومره تغییر راغلی 15.5% او په یو په 15 هغه کې 450 کال کې 15.2% په خپل 1550 کال کې هغه 100% شاخص مول نو محصلین دا زمونږ د نن ورځې درس تر بل ورځې پورې چې بیا ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مسپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه